د پاکستان د فوج د کور کمانډرانو په غونډه کې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره خپلې کړل شوې تګلارې په لړ کې د عزم استحکام عملیات مهم ګرځولي او د افغانستان په حالاتو یې غور کړی دی. د فوج یا د غونډه په داسې وخت کې شوې چې خو پرون د خیبر پښتونخوا په مردان ضلع کې یوه چاودنه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او نور ژوبل شوي دي. له دغه وړاندې په 3 جولای باجوړ کې د پخواني سېنیټر هدایت الله خان غاړې د ریموټ کنټرول د لارې بم چاودنه کې پناه کړل شوي. هدایت الله خان او هغه سره 4 نور کسان پکې وژل شوي. په 22 جون د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ایپکس کمیټې په غونډه کې په عمل کې ترهګرۍ او تورندروي په ضد د عزم استحکام په نور عملیاتو منځوري ورکړې وه. د پاکستان فوج پرون په 15 جولای ویلي چې د فوج مشر جنرال عاصم منیر په مشرۍ د کور کمانډرانو غونډه شوې ده او پورم د ملکی امنیت د مجموعي صورتحال جایزه اخیستې او عزم استحکام په مختلفو اړخونو پکې تفصیلي بحث شوی دی. ویل شوي چې فورم د سیمایز امنیت او په ځانګړي ډول افغانستان په حالاتو غور کړی دی، خو د غور په اړه نور تفصیل نه دی ویل شوی. د عزم استحکام په اړه د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف سور وزیر وړاندې چې په ضرورت په هدو د پولې پورې غاړې افغانستان کې کوم عملیات کېدلی شي، خو په افغانستان کې طالبانو د دفاع وزارت خبرداري ورکړي کو چا یې هم د پولې یا حریم سرغړونه وکړه د نتیجو ذمہوار به په خپل وي. پاکستانی چارواکي د اوږدې مودې نه په ملک کې د زیاتېدونکې ترهګرۍ په اړه په تکرار سره وایي چې په افغانستان کې طالبانو په واک کې د راتلو وروسته پاکستان کې د امنیت او ترهګرۍ سیوا شوي او تحریک طالبان پاکستان د افغانستان د خورې څخه پاکستان کې ترهګري کوي، خو په افغانستان کې واکمن طالبان د پاکستان دغه تورونه په کلکه ردوي. د پاکستان فوج ویلي چې کور کمانډرانو په غونډه کې په ملک کې د طلباتي ثبات او اقتصادي خوشحالۍ د پر عزم استحکام د ترهګرۍ او غیر قانونه حل وزلو ختمولو د پاره د وخت تقاضا ګرځول شوې ده او زیاته کړل شوې چې پورم د ځینو خلکو لخوا د عزم استحکام په حواله بلا جواز تنقید او ځانګړو ګټو ترلاسه کولو لپاره په اوازو اندېښنه څرګنده کړې ده. خیبر پښتونخوا کې واکمنه ګوند پاکستان تحریک انصاف عوامي نېشنل ګوند او مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علماء اسلام د نوو پوځي عملیاتو مخالفت کوي او جمعیت علماء اسلام په مشر مولانا فضل الرحمن نږدې یو هفته وړاندې په یو خبري کانفرنس کې پوښتنې راولاړې کړي او ویلي یو چې پاکستان کې د 100 پوځي عملیاتو وروسته ترهګري ولی سیوا شوی ده. مولانا فضل الرحمن د چا د نوم اغستو بغیر ویلی وو چې پاکستان کې ترهګرۍ په مخنیوي او ختمولو کې خو تاسو پاتې راغلي اوس په خپل ناکامو د پردې چولو لپاره په افغانستان کې د حملو خبره کوي. فوج ویل چې فوجي مشرتابه قام ته په ورپېښو چیلنجونو په بشپړ ډول خبر دی او د ولس په مرسته په خپل عیني خدونو کې په پاتې کېدو د یو طلباتي خل د پاره خسې کوي. د کور کمانډرانو په غونډه کې د سیاسي ارادو پوره کولو لپاره روانه ډیجیټل ترهګرۍ د ریاستي ادارو په ضد سازش ګرځول شوی او ویل شوی چې د ریاست مخالف بهرني قوتونه په سرپرستۍ کې د روانه ډیجیټل ترهګرۍ مقصد دروغ، جعلي خبرونه او پروپاګاندا د لارې په قام کې نفاق او مایوسي خورول دي، خو پوځي بیان کې د ډیجیټل ترهګرۍ وضاحت او تفصیل نه دی ویل شوی. فوج ویل چې د پاکستان فوج او پاکستانی قام نه یوازې په دغه سازشونو خبر دی بلکې د دښمن ناوړه مقصدونو ته د ماتې ورکولو لپاره پرعزم او متحد دی. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 د پاکستان د